بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو یو وارې بیا تاسو ته مخاطب یم. نن به مونږ خبره کوو د اوړو په قیمتونو کې یو وارې بیا اضافه شوې ده. څو هفتې وړاندې به د اوړو 100 کیلو تروړه چې کوم ده هغه په 1400 روپۍ باندې ملاوېده. اوس د اوړو 100 کیلو هغه تروړه چې کوم ده هغه په 3000 روپۍ باندې ملاویږي. او که مونږ وګورو د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اوړو تروړه چې کوم ده هغه په 1600 په 1700 روپۍ باندې ملاویږي. او دلته کې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو دغه تروړه چې کوم ده دا په 3000 روپۍ باندې ملاویږي. زمونږ یو ملک دی، یو آیین دی، یو قانون دی. په یو ملک کې دوه نرخونه چې دي دا په مرکزي حکومت په کارکردګۍ باندې یو سوالیه نشان دی. پکار دا دی چې کم ریټ په پنجاب کې مقرر شوی دی چې هغه په خیبر پښتونخوا کې هم مقرر کړی شي. که مونږ د صوبایي حکومت خبرو وکړو او دا دریم ځل دی چې د خیبر پښتونخوا ولس د تحریک انصاف باندې اعتماد کوي او هغې له د اقتدار د اواګي په لاس کې ورکوي، چونکې عوامي ایشو ته هغې هیڅ قسمه پاملرنه نه کوي. اوړه چې کوم دی دا د غریب سړي د ژوند بنیادي ستن ده. د اوړو نه بغیر د غریب سړي ژوند چې کوم دی هغه ډېر زیات ګران وي. نو چې نور هیڅ نشي کولی ترقیاتي منصوبې یا ترقیاتي کارونه، نور چې څومره ایشوز دي امن او امان حوالې سره چې هیڅ نشي کولی چې صرف دغه اشیاء خوردونوش قیمتونه دي د دې په قیمتونو کې د کمي راوستو باره کې هغې عملي اقدامات واخلي، د مرکز سره کیني، هغې سره خبرې اترې وکړي چې کم ریټ په پنجاب کې دی چې هغه په خیبر پښتونخوا کې هم شي. ولس هسې تنګ دی ځکه چې اخراجات د هر انسان ډېر زیات وي او آمدن هغه کم دی. نو ولس ډېر زیات پریشانه په نظر باندې راځي ځکه چې په 800 په 1000 روپو دیاړۍ کې به د کور اخراجات چې کوم دی هغه څنګه چلی دی کې د بجلی بل شي، دوايانې شي، نور د روزمره استعمال چې څومره شیزونه دي نو هغې ته پیسې برابرول د انتهایی مشکل دي. خو چې کله نه د اشیاء خوردونوش په قیمتونو کې اضافه شي یا په سبزیانو کې دغه شان دالونو کې میوو کې یا د اوړو په قیمت کې اضافه شي نو بیا ولس د حکومت نه ډېر زیات ګیلهمند وي، پریشانه وي ډېر زیات. نو مرکزي حکومت له پکار دی چې کم ریټ په پنجاب کې دی چې هغه په خیبر پښتونخوا کې هم مقرر کړي او دې سره سره صوبایي حکومت له پکار دی چې هغه د ولس په خاطر باندې د خیبر پښتونخوا د غریب ولس د خاطر لپاره هغې د مرکز سره کینی او هغې سره خبرې اترې وکړي چې د اوړو په دې قیمتونو کې کمی راشي. همدلته کې خپل کوربه عمر خاکسار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.